درست صحیح احادیث بخاری شریف مسلم اور تمام کتب حدیث د دې نه ډک دي. کله چې نبی علیہ السلام حدیبیه صلح حدیبیه د اسلام په تاریخ کې یو مشهوره صلح ده د مکې د کافرانو او زموږ ستاسو د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مابین کې شوې ده. کله چې صلح وشوه دا د بخاری شریف الفاظ دي: لما صالح رسول الله اهل الحدیبیه كتب علي بن ابي طالب بينهم كتابا. صلح چې وشوه نو صلح نامه چا چې ولیکله هغه حضرت علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د مکې د کافرانو او د مدینې د سردار په مابین کې صلح نامه حضرت علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ ولیکل فكتب محمد رسول الله. فریقینو نمون لیکلی شي په راضینامه کې یو فریق بل فریق د حضور چې کوم فریق کې نوم لیکل کېده نو هغه کې علي صاحب ولیکل محمد رسول الله. محمد رسول الله ولیکو کافرانو ولیکل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد رسول الله وینا لو كنت رسولا لم نقاتلك. تدا الله رسول نه مونږ ته الله رسول نه منو. کمن تدا الله رسول منایو تدا الله رسول وې نو لم نقاتلك به موږ سره جنگ نه کوو. دا جنگ نه کوو چې تا موږ پر دعوت رسالت او نبوت کې رښتینی نه منو. خبره خرابه ده. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دور اندیشی او صلح نرمی حسن اخلاق او دا غیر رستو د اهل مکه د فتح او داغه د ایمان باندې راړول لپاره صلح حدیبیه د اسلام په تاریخ کې یو بنیادی حیثیت لري او په ظاهر ډیره سخته صلح وه. زموږ ستاسو د دین دپاره څه قرباني ده. صحابه کرام خو په رسول الله باندې قربان صحابه. الله اکبر. من خو دا کیسې نشو کولی د هغو د قربانو هغه کردار ځان کې راوستل ډېره لویه خبره ده. نو چې کله نوبت جنگ ته تو رسول پاک صلی الله علیه وسلم علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته حضور حکم کوي. زما په خبر پوهیږئ علی سے توي او څوک ورته وایي رسول الله ورته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي علی امحو یا رسول الله زما یا علی زما دا نوم وران کا وران کا زما دا نوم. اوس زما په شاته که چرته خشک بولایا ما به شریعت دی رسول الله حکم دی بس دا هغې په وینا مې لیکلی دی او د هغې په وینا باندې به ورانو. لیکن علي خو علي دی که نه علي دی نوم ګوره علي دی نوم هم علي دی هم علي. او قتل د رسول الله امر خوشتا خود محبوب نوم ورانول دا خود محبوب سره وفا نه ده. د محبوب نوم ورانول هغې باندې به څنګه قلم راکاږي. زما په خبره تاسو پوهېږئ د هغه نوم ګوره که د شریعت رسول الله شریعت دی که نه او رسول الله چې خبرې کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
د خلنه چې کوم لفظ اوزي نو هغه وحي وي، غیر وحي نه. اوس خدای پاک موږ ته شریعت ښیي، د رسول الله دپاره شریعت سره او د حضور د امت دپاره شریعت سره، د حضور دپاره د شریعت حکم سره او د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دپاره د شریعت حکم سره. او محبت څه ته وایي او تعظیم څه ته وایي؟ حضور ته فرمایي علی امحو، زما دا نوم میټاو کا، زما نوم میټاو کا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقینا مقدس ده، صلح نامه لیکلې ده، قلم ورسره دی او به حکم د چا چې دی هغه رسول الله دی، یو عام سړی نه دی. هغه کس دی چې ټول عمر د هغې په غلامۍ کې پاتې کېږي، د هغه په اطاعت کې پاتې کېږي. نو علي صاحب ته وایي چې زما نوم وران کا، او علي صاحب ته څه وایي؟ رسول الله ته. دا هغه تاریخي جملې دي چې زمونږه معتبر دستاویزات په دې باندې مشتمل دي، بغیر د انکار نه. چا انکار نه دی کړی، انکار چا نه دی کړی. علي صاحب د حضور نوم نه ورانی، لیکن کله کله داسې وي که نه چې پلار یو اولاد ته حکم وکړي نو د هغه اولاد په وس کې دی، هغه حکم منل د اولاد په وس کې دی، لیکن پلار ته انکار نه کوي، داسې په آرام ته بهر ته لاړ شي، سیډ وکړي، سر ښکته کړي، سترګې ښکته کړي، لیکن نه ورته وایي چې پلاره زه دا ستا خبره نه منم، زه داسې نه کوم. انکار پلار ته نه وایي چې زه داسې نه کوم. حضور خو د پلارانو د پلارانو د پلارانو د پلارانو د پلار نم ډېر زیات حقدار دی. نو کو دا خبره دا نوم ورانول علي صاحب نه ورانو، او ورانول د هغې په وس کې نه وو، داسې وروستو کېدی نه شو په شا باندې. لیکن بیا به موږ ته دا خبره نه ښکارېده، موږ ته به ظاهرېده نه. علي صاحب وروستو کېږي نه، صرف سر ښکته کوي نه، سترګې ښکته کوي نه. حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما انا بالذي امحاه، یا رسول الله زه هغه کس نه یم چې ستا نوم ورانوي، زه ستا نوم لیکمه، ستا نوم ورانوم نه. ما انا بالذي امحاه، یا رسول الله زه هغه کس نه یم چې ستا نوم ورانوي. دا کوم جماعتونو کې چې یا الله یا رسول الله تاسو به کتلي که نه ډېر ځایونو کې کله یا ورانوي کله رسول الله ورانوي. الله اکبر. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما انا بالذي امحاه، یا رسول الله زه هغه کس نه یم چې ستا نوم ورانوي. او یو بل روایت کې راځي د حضور د رفعت د ذکر درته ویم. یو بل حدیث کې راځي، بخاری شریف کې مشته او مسلم شریف کې مشته. د کتابونو د حدیثو په حواله باندې دا دواړه کتابونه دا ډېر معتبر کتابونه دي، کوم باندې چې دواړه راجمع شي هغه ته متفق علیه حدیث. بل حدیث کې راځي، حدیث حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ما امحوک یا رسول الله، ورا ما امحو اسمک نه وایي یا رسول الله زه ستا نوم نه ورانوم، داسې نه وایي یا رسول الله زه تا نه میټاوم، زه تا نه میټاوم. د دې مطلب څه دی چې زما د نبي د نوم تعظیم هغه تعظیم دی کوم چې د رسول الله تعظیم دی. د حضور د نوم تعظیم دا د رسول الله تعظیم دی. ځکه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما امحوک یا رسول الله، زه تا نه میټاوم، زه تا نه میټاوم. ځکه ستا نوم میټاول دا ستا میټاول دي.
اوس شریعت دلته به شریعتي نشته. دا مو وایي چې دا طریقت دی او دا شریعت دی، دا ظاهر دی او دا روحانیت دی. نه، دواړه شریعتونه دي. ځکه طریقت او روحانیت د شریعت خلاف نه دي، لیکن شریعت حکم مختلف دی. د رسول الله لپاره بیل حکم دی او د هغه د امتي او د عاشق لپاره بیل حکم دی. د حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ باندې امت ته د رسول الله د نوم د ورانولو او د نو ورانولو شریعت ښیي، او رسول الله د خپل ځان لپاره د خپل نوم د ورانولو شریعت ځان له دی او د حضرت علي صاحب لپاره ځان له دی. حضرت علي صاحب لپاره شریعت دا دی چې ما امحاه او ما املا امحوک ما امحوک یا رسول الله، زستان نه میټاوم، ستا نوم نه میټاوم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره شریعت کې دا گنجائش شته چې خپل ګستاخ معاف کړي او خپل نوم وران کړي. دا هغې دپاره دا شریعت دی. استاد صاحب رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده هغې به یو حدیث بیانو، ما ته هغې نه جدې باندې همداسې یاد دی. هغې به ویل لست ممن امحسمک، وی علي صاحب حضور ته ویل لست ممن امحسمک یا رسول الله، زه د هغه جماعت څخه نه یم چې ستا نوم ورانی. دی بخاری و مسلم حدیث کې خدا دی چې ما امحوکا او ما امحاهو یا رسول الله، زه ستا نوم نه ورانم او ستا نوم نه میټاوم او تا نه میټاوم. استاد صاحب چې کوم حدیث ویو هغه ویل علي صاحب حضور ته ویل لست ممن امحسمک یا رسول الله، زه د هغه جماعت څخه نه یم چې ستا نوم ورانی. د هغه جماعت سره زما تعلق نشته چې ستا نوم ورانی، ستا نوم میټاوئ، زما د هغه جماعت سره تعلق نشته. رسول پاک صاحب الاولاد صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې خپل نوم په خپله میټاو. الله د رسول دپاره ځان له احکام دي، لیکن د امتي دپاره ځان له احکام دي. با خدا دیوانا و با محمد هوشیار باش. الله یې معاف کوي، امتی نشي معاف کولی، لیکن نبی خپل بیادب ګستاخ په خپله معاف کولی شي. دا اختیار د محمد رسول الله سره دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ انکار د شریعت خلاف نه و، خدا دی دنیا ته ظاهرون، ځکه حضور هغې ته غوسه نه کوي، د هغه انکار بد نه مني، معصیت ورته نه وایي، د شریعت مخالفت ورته نه وایي. که چېرته واقعي جرم و نو رسول الله د شریعت په باره کې د چا هم نه منل. ځکه حضور خو حضور دی. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. که یو حکم د احکامو الهیونه یو نبی پریږدي، د الله د رسالت د تبلیغ حق نه دی ادا کړی، خو دې ظاهرونه کې مطلب دا چې د امتي دپاره ځان له حکم دی او د رسول الله دپاره ځان له حکم دی. دا یو ټکي دپاره مې دا حدیث بیان کړ چې لا امحوکا یا رسول الله، زه تا نه محوه کوم. د حضور د نوم څخه چې ذکر د حضور چې کېږي په نوم باندې کېږي که نه، احمد باندې کېږي، محمد باندې کېږي. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک. او د حضور ذکر خیر د هغې حق ادا کول، حق ادا ده چې زمونږ په وس کې نشته دی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. لا يمكن الثناء د حضور د ذکر خیر او د حضور د رفعت حق ادا کول، دا شاعر وایي ممکن نه ده. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بس دومره ویلی شو چې بعد از خدا بزرگ تویی، بعد از خدا بزرگ تویی.
किस्सा मुख्तसर